اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تو په تعجب کې ما وچوي د دغه منافقینو ملونه او اولادونه، بشک الله رب العزت دا خو خوي چې دوی ته عذاب ویر کی د دنیا په زندګانۍ کې او د دوی روحونه قبض کی په داسې هول کې چې دغه کافرون وي. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. دوی قسمونه خوري دي الله چې بشکا دغه توسو سره دي، حالانکه دغه توسو سره نه دي، خدای یو داسې قوم داسې ډران ده. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. کچيري دغه دی پناه ځوی بیا مندي یا غور بیا مندي یا چې ته د نوتلې ځوی بیا مندي، نو دغه په پړي پری کی او وبتختی. اوس اردو کی ترجمہ کوم. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب سے دوچار کریں اور ان کی جان نکالیں ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا کہیں گھسنے کی جگہ پا لیں تو وہ رسیاں توڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑیں. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. دغه منافقین چې کوم د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ځنه د مورخینو چې کوم دا د هغو بقاعده د منافقینو یو فهرست خیره ده، دا اکثر مالدوري و، ډېر کم ورکې داسې وو چې هغه غریبون وو، دغو کې اکثر خلک مالدوري وو. نو اوس الله رب العزت دا فرمایي چې ګوره دغه خلک صاحب مال دي، صاحب اولاد دي، او داسې یا ورکې ډېر وو چې هغه پخپله خو منافق وو، کافر وو، خو د هغوی اولادونه هغه مسلمانون نو خب لکه بهترین مسلمانون وو، ښه د اعلی درجې والا مسلمانون وو، لکه عبدالله بن ابی د دې منافقونو مشر وو. د دې خپل زوی چې کوم دا کنه دا ښه پوخ مسلمان وو. نو بهرحال اوس الله رب العزت فرمایي چې ګوره دغو خلکو چې کوم مول ده، د دولت ورسره ډېر ده، دغه اولاد یې ډېر ده، کثیر الاولاد دي، دا خلک دا تو په تعجب کې و نه چي چې کچېرې دا د خدای په نفرمونې دي، کچېرې دا په حق نه وای، نو بیا به د دوی سره دوره دولت، د دوره مول، د دوره اولاد، د دوره خوشعیشي، د اسباب عیش ورسره ویلي ډېر دي. نو الله رب العزت فرمایي چې ګوره دې ته حیرانۍ ضرورت نشته ده. د مال او اولاد کثرت چې کوم ده دا د کامیابۍ، دا د خوشحالۍ، دا د خوشنصیبۍ زمینات نه ده، بلکې دا خو الله رب العزت دغو ته دې دپاره ویل کړی ده چې لیعذبهم بها، چې د دې په ذریعې دغو ته عذاب ویر کړي. اوس مفسرینو دې ځای کې یوه دوې نکتې بیان کړي دي. اول دا چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته دا فرمایي چې د دوی مول فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، د دغوی مول او اولاد ته په تعجب کې ونه چي. نو دا خو ویلي د پیغمبر علیه السلام تعجب کې چوله وکړه څنګه چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام ته فرمایي. نو مفسرین فرمایي چې نه، اصلا کې دا پیغمبر علیه السلام ته خطاب نه، دا پیغمبر علیه السلام ته ښه پاتې وه پیغمبر علیه السلام، بلکې دا خطاب امت ته ده. امت کې عام خلکو ته دا اشکال پیښیږي. اکثر خلک ذهن کې دا نن سبا دا سوال ډېر د خلک ډېر هغه کوي چې یاره ډېر خلک پښتنې کې مودار وشي، مونږ پښتنې کوي چې یاره دغه یورپ والا خلک چیرې د خدای په نه دي خواږ، د خدای د ښه نه دي، بیا د دومره خوشعیشي، د دومره لوی ترقي او دومره لوی دولتونه دغه څنګه دغو سره ورسره ده. نو دا یو عام سوال ده. نو الله رب العزت فرمایي چې اصلا کې د مال او اولاد اسباب عیش سمو ته ویر کړي دي، دا مې دې دپاره نه دي ویر کړي چې دغو په موږ ګران ډېر دي، بلکې دغو ته موږ عذاب ویر کوو. اوس عذاب څنګه ویر کوو؟ نو مفسرین فرمایي چې عذاب داسې ویر کوي چې ګوره مال او اولاد دا ګټل په خپله یو عذاب ده. مال او اولاد همداسې نشي ګټله، دا چې ګټې د ډېر لوی محنت ورته لاګي. نو دا محنت په خپله چې کوم دا د جدوجهد په خپله دا یو لوی امتحان ده، دا یو عذاب ده. بیا چې کله ته یې وګټې بیا د هغه سمبلول، د هغه پام فکر ساتل د هغه نه لوی عذاب ده. یاره دا خدای پاک اولاد روکو دا مړ نه شي، دا ګوډ نه شي. ګوره اکثر خلک بچای کور نه وځي،
نو کور کې پریشان وي. اوس دغه یو عذاب ده، ګټل یو مستقل مصیبت ده او بیا د هغه سمبلول، د هغه حفاظت کول، د هغه تحفظ کول، دا هغه نه باندې عذاب ده. اوس د دې کې یو بل اشکال راځي، هغه دا چې یاره که چیرې دا د دې ګټل او د دې سمبلول دا عذاب ده، نو دغه مسلمانانو اور کې بیا دې عذاب سره مخامخ دي، ځکه چې مسلمانانو سره خدای پاک دولت ورکړی ده، ډېرو خلکو ته اولاد یې ورته ورکړی ده. نو اصلا کې د کافر مول او اولاد کې او د مسلمان مول او اولاد کې فرق ده. هغه دا چې مسلمان نه که چیرې مول لوړ شي، اولاد ونه لوړ شي، نو هغه د دغې خبرې امیدوار وي چې د دې به متخه بدله ملوي، د هغه زړه صبر وي. که اولاد یې مړ شي نو هغه پوهېږي چې دا که چیرې جنګ کې مړ شي نو هغه پوهېږي چې دا د الله په لاره کې شهید شولو، او که چیرې زوی اولاد همداسې مړ شي هغه پوهېږي چې الله رب العزت موته په دې باندې صبر کولې باندې موته اجر کوي. خو بشرطه کې مسلمان هم مسلمان وي که نه، د مسلمانانو مغه عقیده خو وي چې نن خو موږ نعوذ بالله په خولې باندې مسلمان یو، نور د مو یو حرکت د مو عقیده هر څه مو نعوذ بالله چې کوم دا که نه هغه ګاډ واډ دي. نو بهرحال دې ځای کې مفسرین چې کوم دا که نه هغه علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا آیات نقل کړه ده، دا حدیث شریف نقل کړه ده، د فلا تعجب کا تحت فلا تعجب کا یعنی تو حیران نکی، ته په تعجب کې مبتلا نشي. فرمایي چې دغه تعجب اعجاب نه وتله ده. اعجاب څه شی یي؟ هغه یي چې سرور مع الافتخار. اعجاب دي ته یي چې ته په یوې خبرې خوشحال شي، خو هغه خوشحالي داسې خوشحالي وي چې هغه کې فخر راغی. نو علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې هغه خوشحالي چې په هغه کې افتخار او فخر موجود وي، هغه عموما انسان په غفلت کې کوي، هغه مفضي الى الغفلت وي، هغه تو الله نه او دین نه غافل کوي. چنانچه اندی کانټیکسټ کې هغه کوم دا کنه یو حدیث شریف نقل کړه دا، هغه فرمایي چې ثلاث مهلکات، درې شیونه د سیدی هغه انسان هلاک کوي، انسان تباہ کوي. یو فرمایي چې شح مطاع، دویم وهون متبع، او دریم و اعجاب المرء بنفسه. دا درې شیونه د سیدی دا انسان تباہ کوي. یو شح مطاع، هغه بخل چې انسان دی هغه پیروي وکړي، یعنی ایتو سره کې بخل ده. اوس بخیل هر سړی وي چې ایچو سره دا نه غواړي چې مو سره کور کې پیسې دي زه یې خرڅ کړم، خو ځینې خلک داسې وي چې هغه پیروي وکړي، هغه خوند نه ورکوي، وشه نه یې لګوي، ایښي دي هغه کې. یو داسې ده چې هغه زړه نه غواړي، بخیل هغه ده، خو هغه یې لګوي، هغه یې چې یاره. نو شح مطاع هغه بخل ته یایي، داسې کې کني هر سړی بخیل ده، هیڅ ته د خوند نه ورکوي چې مو پیسې د بینک نه رابرسلي وه لګولي مو. خو ځینې خلک یې داسې وي چې بیا یې ومني زړه چې یاره وشه ما یې لګوه. ځینې داسې وي چې باوجود دې چې زړه یې نه کېږي هغه یې ولګوي، خور غریب ته یې ورکوي، جماعته ته یې ورکوي، رفاهي کارونو کې یې خرچ کوي. نو شح مطاع هغه شولو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا انسان تباه کوي چې کوم سړی بخل او داسې بخل چې د هغه پیروي وکړلی شي. وهون متبع، داسې خواهش چې د هغه تابعداري وکړلی شي. خواهشات هر سړی لري، خو هر خواهش هغه انسان د هغه اتباع څه کوي، دا انسان تباه کوي. خواهشات ډېر وي، تو ته ورېږي چې کوم دا که نه شل خواهشات شلو شیونو ته د زړه وشولو، شریعت تو ته دا یي چې په شلو کې څلور پنځه د نفس ومنه، دا نور ما منه. دا نه مطلب ته شل د ته زړه ویلو، شل نه شل چې کوم د تو ور پوره کړو، دا د خواهشاتو غلامي ده. نو دا انسان تباه کوي. و اعجاب المرء بنفسه، د سړي په خپل ځان باندې فخر کول، دا انسان تباه کوي. ته په خپل ځان باندې ټوله هرې خبرې کې ته چې کوم دا که نه ځان که خبره دا ته یایي چې دا مو وله خبره صحیح ده، که حرکت تا ته یایي چې دا مو کوم کور وکړو دا مو بلکل صحیح وکړو، که رای دا ته په خپلې رای پختا ویلوړې مو وله رای صحیح ده، دا اعجاب المرء بنفسه ده. دا د سړي په خپل ځان باندې حد نه زیات ته خودپسندي نه یایي. دا خودپسندي چې کوم دا څه هرې خبرې کې ته نور ځان نه لاندې ګڼې او خپل ځان چې کوم دا هغه صحیح ګڼې، خپل ځان چا غني. دا حضور اکبر صلی الله علیه وسلم متعلق راځي چې پیغمبر علیه السلام کې انتهایی عاجزي ورکړي و، انتهایی. کله چې مکه فتح کړله نو حضور اکبر صلی الله علیه وسلم په وخې ناست و، حالانکې مکې فتح کول دا څه وړوکه کور نه و. هغه خلک چې حضور اکبر صلی الله علیه وسلم شل کوله پرې چې کوم دا کنه ټارچر کړاو، پیغمبر علیه السلام شلو کولو بعد چې کوم دا مکه فتح کړله. اوس شل کولو یو سړی ته تکلیفونه ډیر کی تو چې کوم دا کنه وشرموي، کور نه د وبسي، مول دولت نه شلو کولو بعد ایتو نمبر پروشي، نو ته به څومره سینا به ته چوړه وي، ورته یې اوس ته ښایم.
حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یې هغه وریجی وخی باندې نوستو نو پیغمبر علیه السلام ډیر دی عجزینا د سار دوره ټیټ کړهو څنګه وخی چې کوم هغه کوهان وی هغه قبض وی یې چې پیغمبر علیه السلام هغه ته سار بالکل ورنږدې و ډیر دی عجزینا بیا یا څه کوم دا کنه نو یې چې هغه وریجی خالکو صحابه کرام یو صحابي دا نارا ولګول چې کله مکه فتح کړله نو نارا ولګول چې الیوم یوم الملحمه نن دې بدالې ورېز دا نن به تاسو ته مو خیو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تو فرمایلی خاموش شه داسې ما یا داسې یا الیوم یوم المرحمه نن دې رحم ورېز ده نن دې کرم او دې ښېګړې ورېز ده چنانچه پیغمبر علیه السلام اټول مکی ولا راټول کړو پیغمبر علیه السلام نه تاسو وکړل تاسو چې آی نن به تاسو سره چیا کاو هغه ته ویلو چې ته کریم یې کریم ابن کریم یې ته دې ښه سړي ځوای او ښه سړی ټول دې متوقع دا ده چې ته د کرم ولا معامله مو سره کوي چنانچه پیغمبر علیه السلام ته فرمایلو چې اذهبوا فانتم الطلقاء منډه ویسته هیڅ نشته مفیده ده هغه خلک موف کړلو چې کوم خلکو پیغمبر علیه السلام په سجدو کې ور باندې دی بوخ لري ور باندې یې روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام په حرم شریف کې المنځ ته ویلور وو نو پیغمبر علیه السلام ته رکوع ته لوړلو نو ابو جهل څوک دا ویلو چې چوک پوي چې هغه لره راوخلی او په محمد صلی الله علیه وسلم وچی یو بدبخت ته چک شو ته زه یو تر خاله لوړلو یو دوا کسونو باندې هغه لره تر ونی ولو پیغمبر علیه السلام چې کوم د المنځ کې په رکوع یا په سجده پروت نو تاسو نه پکې ډول نو بوخ لري تاسو خپل سوچ وکړئ چې د مو تاسو د غوونی مخ یې له دی بوخ ولا به شای نو پیغمبر علیه السلام باندې و چولو یی چې پیغمبر علیه السلام نږدې و چې هغه سلیوی باندې شي وای ی وراغلی لوري و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شوق نږدې نشو اطلاع چې الله یې ونه لری کړه وای پیغمبر علیه السلام لوندې چې کوم دا سلګي خستالي چون الله نه هغه کفرون خپل ابو جهل کو خوندیدو و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها روغله څه په زور وړا جوړ کې واغې به څنګه لری کړه څه په دیکو یا هغه لری کړلو نو خبره دا شاید د انده خالق چې کله پیغمبر علیه السلام ته مکاور باندې روغله پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی چې الیوم یوم المرحمه موږ نه سړای وای یله وسو الله څه سپری د نک داو ته دا پخې مدر باندې وړو کیږي کنه څه تو پرې نک داو خو پیغمبر علیه السلام هغه خلکو ته ویل چې اذهبوا فانتم الطلقاء منډه ورسه نن به تاسو ته مغه وایم لکه یوسف علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې نن تاسو ته مغه خبره کوم لکه یوسف علیه السلام خپل وډونو ته کړی و چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ الزام نشته تاسو نه یګرام منډه مو مکړی نو بهرحال پیغمبر علیه السلام دی چې دا فرمایلی دي چې ګوره واعجاب المرء بنفسه خپل ځان باندې خود پسندیده خشاینه ده نو الله رب العزت فرمایي چې دغه ته مو مول او وردا څه کوي کړه دا انما يريد الله ليعذبهم في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون چې دغه ته دنیا کې الله رب العزت عذاب ورکول غوړي او په دې حالات کې مړ کول غوړي چې دغه کافرون وي د کفر په حالات کې دغه ته خدای په مارګ ورکول غوړي چاندي کې دغه مگن وي د مال او اولاد عيش پرستی کې مگن وي چې एकदम ورمنه مارګ روشي د بل وخت الله رب العزت فرمایي ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم صدق منافقین ته قسمونه خوري چې مو تاسو سره یو منافقین و پیغمبر اسلام ته قسمونه کولو چې زید مو تاسو ملګری یو وما هم منكم الله رب العزت فرمایي چې تو ملګری ساران دي ولکنهم قوم يفرقون خدا خو درندي ډور نه ته نشي له زمو کفرون دور نه تو باور کې نشته چې خپل کفر اظهار ته په مخ کې وږي چې وایي زمو کفرون وخت څه کوي دا غا نشي له بلکې د نه ډریږي چې اوس ته وایي چې نو مسلمانون نه نو خیر منشت لو یجدون ملجا او مغارات الله رب العزت فرمایي چې دار ډرندي کچيري دغه چې ته جای پناه بیا مندي یا چې ته خور بیا مندي یا چې ته بل داسې سروای مروای د پټې دلې زوی بیا مندي لول ویلې و مجمعون نو دغه په پړیا پرې کېو ورتختی باغه غور ته تونه په پټیږي دار ډرندي دا ازګه چې ته کله وته وای تر چې هوت څو نو زونه چوديږي الله دې مونږ ته توفیق نصیب